په یو څو خبرو قسم خورم، زه پې قسم خورم، قسم چې دا داسې مضبوطي دي. د امام الانبیا قسم خوړو ته خو ضرورت نه و، د هغه خبرې رښتینې دي، خو نه په یو څو خبرو زه قسم خورم. یو په دې خبره قسم خورمه چې کم سړی صدقه ورکوي د ده به مال نه کمیږي، دا به سیوا کېږي. وي زه پې قسم خورم. اوس هم ذهن ته خبره نه پرېوځي. ډېر کسان وایي ور به کوو بیا به را نه شي مولي صاحب، ته خو ورکه که نه ټرای وکړه. وایي زیره چې دا شتم ورکم او بیا راله رام نه شي. هم ستا د نبی علیه السلام په خبره یقین نشته. نبی علیه السلام وایي قسم خورم، قسم چې مال په ورکولو په صدقه نه کمیږي، دا به سیوا کېږي. زه قسم خورم. او د کم سړي سره چې یو تن ظلم وکړي او دی معاف کی، زه قسم خورم چې الله به د مرتبه اوچتوي. موږ وایو که ما معافي وکړه نو زه به کمزوری ښکاره شم. نبی علیه السلام وایي الله به دې درجه اوچتوي. زه قسم خورم چې تا دې معاف کو، درجه به دې الله اوچتوي. بعضې وایي صدقه کوم خو غریب یم. زه ورته وایم نبی علیه السلام وایي د ټولو نه بهترینه صدقه پیژنئ؟ ټولو نه بهترینه وایي یو دا هغه صدقه ده چې یو یې پټه ورکړي یتیم له، پټه یې ورکړي غریب له، پټه یې ورکړي غریب له چې ډېره پټه یي. او دویم چې ستا سره د غربت یری یي، ته غریب او پټه صدقه غریب له ورکړي، د دې نه بله غوره صدقه نشته. وریم کې غریب له خو پټه یې ورکړي، پټه. او دویم چې یي غریبو یریږي چې ګورې غربت را باندې را روان دی، د دې نه بله غوره صدقه امام الانبیا وی نشته دی. به هر صورت رب العالمین دی پې زمونږ د ټولو عمل کول نصیب کی. او چا کور کې چې مریضانې ډېرې صدقې ټیم په ټیم ورکوئ، په دې سره الله مرضیان ښه کوي، په دې سره الله مرضیان ښه کوي. رب العالمین دی د عمل کولو